بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زمونږ ټاپک دی د برین فنکشن. تیر شوی لیکچر مونږه د برین په سټرکچر باندې کړو چې د برین چې دی دا مونږ په سو کې تقسیم کړي د دې کم پارټس دي. نن به مونږ د هغه پارټس ځان له فنکشن ډیسکس کوو چې د هر یو پارټ څه فنکشن دی. څنګه چې مونږ د برین سټرکچر ډرا کړو مونږ به دغه شانتي نن بیا د برین د سټرکچر خبره کوو لږ شانتي چې مونږ ته دا پته لګي چې د برین کومه حصہ د باډي کم یو فنکشن چې کوم دی هغه کنټرول کوي. نو چې ډایګرام هم زمونږه مخې ته مونږه دا خبره کړې وه په سټرکچر کې چې برین په 3 پارټس باندې مشتمل دی: فور برین، میډ برین او هاینډ برین. فور برین خپل حصې دي، د میډ برین ځان له حصه ده او هاینډ برین چې کوم دی د هغې خپل پارټس دي. د هر یو پارټ جدا جدا فنکشن دی. راځو مونږه د سټرکچر طرف ته. نو که د سټرکچر ته وګورئ دا یو زمونږ سره دی فرنټل، بل زنګ سره دی پیرایټل، بل دی اکسیپیټل او هغه سایډ ته زنګ سره هغه ټمپورل ښکارېدو. صحیح ده. او دا زمونږ سره څه شی دی؟ دا زنګ سره دی سیریبلم. صحیح ده. ها راځو مونږه فور برین طرف ته. فور برین ما تاسو ته ویلو چې د هغې میجر پارټ چې کوم دی هغه د سیریبرم دی او تیلمس دی، هایپوتیلمس دی، امیګډلا او هایپوکیمپس. دا ټول زموږ سره بیا راځي په لیمبیک سیستم کې. لکه مونږ داسې وایو چې یاره زموږ سره سیریبرم دی او لیمبیک سیستم دی. صحیح ده. بل د دې سره زموږ سره چې کوم دی الفیکټري بلب هم دی، خو چونکې لیکچر د لسم د لیول دی زیات ډیټیل ته پکې ضرورت نشته دی. خیر دی لکه دغه سره لږ شانتې ډسکس کوو. کوم چې زموږ سره بالکل د دې نوز نه بره په دې ایریا کې دلته کې زموږ سره الفیکټري بلب موجود دی چې هغه د الفیکشن سره تعلق ساتي. مطلب ته څه سیز په تا باندې سمیل راځي او د هغې ته احساس کېږي چې د دې سمیل داسې دی، د دې سمیل داسې دی. د هر یو سیز سمیل چې کوم دی هغه ډیفرنٹ دي، پرفیومز دي، ډیفرنٹ کاینډز اف پرفیومز دي. د هر یو سمیل چې کوم دی هغه چینج دی. نو د هغې دپاره ریسپانسبل کم پارټ چې دی نو هغه الفیکټري بلب دی چې کوم د دې نوز برید چې کوم دا بره دا ایریا ده دلته کې بالکل مخامخ په دې ځای باندې موجود دی. د برین ورکوټې غونته پارټ دی. دغه هم زموږ سره په دې فور برین کې راځي. فور برین زموږ سره بیسیکلی مونږ وایو چې سیریبرم دی او لیمبیک سیسټم دی. راځو مونږ سیریبرم طرف ته. د سیریبرم ما تاسو ته ویلو چې څلور پارټ دي. یو فرنټل دی، دا سیریبرم فرنټل، پیرایټل، اکسیپیټل او ټمپورل. داسې فرنټل، پیرایټل، اکسیپیټل او ټمپورل. د هر یو ځان له جدا جدا فنکشن دی. اوس راځو مونږ فرنټل طرف ته. دا کومه ایریا چې ده د ده څه فنکشن دي؟ د فرنټل دا زمونږ سره ایکسپریسیو لینګویج، مطلب ته خبرې کې. صحیح ده که نه؟ دا ستا موټر نیوران دی چې ستا د برین نه کمانډ راوړي ستا خولې ته او ستا خوله په هغه شانتي طریقه باندې خوځېږي او د هغې نه یو ساوند پیدا کېږي او هغه ساوند بل انسان ته چې کوم دی هغه یې واوري او د هغې نه څه انفارمیشن ګیټ کړي. ضروري نه ده چې یاره دا د پښتو کنټرول کوي، دا د اردو کنټرول کوي، انګلیش ته کنټرول کوي. بس ایکسپریسیو لینګویج دی چې ته بل انسان ته د خپل اواز په ذریعه باندې څه انفارمیشن ورسوي او هغه چلو کې هغه په هغې باندې پوه شي. اوس کو ظاهره خبره ده که انګریز دی ته پښتو کې انفارمیشن ورکړې ته به ډېر په ښکلي انداز کې ډېر په خوږ اواز به ته وایې خو هغه نه پوهېږي. ولې هغه چې کوم دا فرنټل ایریا دا د وړوکوالي نه دا دی چې دا دومره رالویېدو دا نه دي زده کړي چې دا خوله داسې ړقېږي او د دې نه داسې اواز پیدا کېږي. د دې څه مطلب وي هغو ته د دې پته نشته دی. اوس یو کس پښتون دی، پښتو معاشره کې لوی شوی دی، نو هغو ته د دې خبرې پته ده چې یاره دا چې کوم دی د دې اواز دا مطلبي، د دې اواز دا مطلبي. د ماشومانو ته مونږ وایو که نه مه کوه، چپ که، داسې شه. اول خو پوهېږم نه، ته ورته سل پیرې وایي مه کوه، هغه وایي مه کوه څه ته وایي نه پوهېږي. بیا رو هغه پوهېږي چې یاره دا مه کوه څه ته وایي، چپ که څه ته وایي، په قلاره کې نه، داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه. هغه په دې خبرو باندې پوه شي نو هغه لرنینګ کړي. نو د هغو چې کوم دی د سیریبرم د فرنټل چې کوم دی دا بالکل په دې کې میموري سټور شوي. صحیح ده. بیا هغه سیریبرم چې کوم دی ستا خوله کنټرول کوي، هغه شانتي ته د بل نه خبرې زده کړي او هغه شانتي خبرې ستا د خولې نه هم وباسي. نو دا ایکسپریسیو لینګویج سیریبرم یې کنټرول کوي. دغه شانتي ریزنینګ دی، ته د چا سره تکرار کوي. یو انسان دی هغه تا ته خبره کوي چې یاره مطلب نن سبا زیات تر خلک په پالیټکس باندې خبرې کوي. څوک وایي عمران خان ښه دی، څوک وایي نواز شریف ښه دی، څوک څه وایي، څوک څه وایي، مختلف خبرې کوي.
ستا خپل رای دا توی نه یار عمران خان خدای هغه ته وای نه یار نواز شریف خدای دوانه په بل سره نختی یو وای د سدي بل وای د سدي ته د یو په حق کې لګي هغه د بل په حق کې لګي د یو بل سره دا لاجیک ایکسچینج کوي خبرې کوي د بل سره دا ریزنینګ دا تکرار چې کم دی دا هم زموږ د فرنټلی کنټرول کوي دغه شانتي ستا چې کم موټر سکلز لکه فار ایگزامپل موټر سکلز دا خبرم یو موټر سکل دی فار ایگزامپل د موټر سکلز یو بل ایگزامپل ورکم لکه فرض کدا مارکر دی د دې دا سر مار دی نه جدا کړی دی دا زما موټر سکل دا لاس زرا ولم او دې ته چې کم دی دا زده سي انټر کومه دا سي کنه دم زما موټر سکل دی ز رائټینګ کومه زو خبري کومه دا ټول زما موټر سکل دی زو ګر زما سمره هم چې زما موټر سکل دی چې زما برین زما وجود ته کم میسجز را لګي او زما د وجود نه کم کار اخلي هغه زما سکلز دی نو دا ټول کنټرول کوي سو دا فرنټل دا ایریا چې کومه ده کوم چې فرنٹ ته ده دغه شانتي زمونږ سر دی پیرایټل زمونږ سره دا په سنټر کې دا ایریا ده دا پیرایټل چې کوم دا نو د دې مونږه بیسیکلی وای پین پریشر ټچ پی پی ټی مطلب تاسو د درد احساس کیږي مطلب لاس کې غنه لاړه چا غزار درکو تاسو درد محسوسيږي دا انفارمیشن چرته زی د پیرایټل ته زی دا ریسپانسیبل دی پریشر دباو دی پتا باندې صحیح ده کنه هغه هر قسم دی صحیح ده کنه نو کته پریشر فیل کې دباو فیل کې دا هم ټول د لپاره ریسپانسیبل زنګ سره پیرایټل دی او ټچ تا که فرض کستر کې پټیم نه خدای اوسې ټچ کو ته احساس کیږي چې دا سسیز دی نو دا ټچ دا انفارمیشن هم د ترازی په دکې سٹور کیږي دا هم میموري جوړیږي ته یو ځل یو سیس ټچ کې ته دا احساس شو ټي وی نه چې دا داسې دی دا غي میموري جوړ شوله اوس په فیوچر کې کستا سترګې پټیم د تا په غي لاس راخ کو د تا هغه شانته احساس او هغه شانته انفارمیشن لاړل د دغه برین کې د میموري سره کنیکټ کی چې په کم ځای کې مطلب انفارمیشن چې دی هغه د برین ته چې کم دی د سپاینل کارت په ذریعہ باندې رالل او په دې پیرایټل ریجن کې هغه د مختلف نیورون سره د میموري سیل سره کنیکټ شو ګوري چې دا څه شي دی د یو غ انفارمیشن وسره میلو شنو هغه ورته چې خره دی خدا نوم دا خود سي دسي نو تاسو دغه تصویرم په دماغو کې جوړ شي او ته زر په خله باندې وای هو چې دا څه شي دی ډایرکټ هغه زین ستا موټر نیورون چې کم دی ستا خله ته چې کم دی میسج ورکې او ته په هغه شانتي وای چې دا داسې سیز دی دغه شانتي زمونږ سره اکسیپټل چې کم ریجن دی نو د چې د سترګې نه کم انفارمیشن زی د هغه سنس کوي لکه دلته کې زموږ سره فرض کا آیدا صحیح ده کنه نو ستا د سترګې نه چې کم انفارمیشن زی نو دغه انفارمیشن چې دی نو دا انفارمیشن دلته کې ستا چې کم اپټیک نرو دی هغه اپټیک نرو راوړي او چرته راوړي اکسیپټل ته کم چې زموږ سره دا ایریا دی سو this is directly connected to this area نو ستا د آی چې څومره هم کنیکشن دی څومره هم انفارمیشن دی هغه دلته کې اکسیپټل ته راځي مطلب آی بس انفارمیشن ورته یو سیس ته ګوري ته د ډیفرنٹ کلرز نه ډیفرنٹ ویولنت راځي او هغه ستا چې کم دی راډ او کونس چې کم دی سیل پسترګه کې سټیمولیټ کی په ریټنا کې امیج جوړیږي هغه امیج د الکتریکل امپلس د کرنٹ په شکل کې ستا اکسیپټل ته زی په الټه شکل کې هغه اکسیپټلی په مخ کې تصویر چې کم دی ستا په آی کې الټه جوړیږي دا غي انفارمیشن الټه زی برین ته اکسیپټل چې کم دی هغه بیا د موږ سره رائټ ساید اپ کی تصویر جوړیږي اپ ساید ډاون هغه سکی رائټ ساید اپ کی په مخ باندې کی دغه شانتي هر یو سیس چونکه موږ په دوه سترګو باندې یو سیس ته ګورو نو هر یو سیس موږ ته سپلټ ښکاری په دوه حصو کې ښکاری لکه دا سیس د ماته داسې په نیم ښکاری داسې خو نه بارل په سنټر باندې نیم داسې نیم به ماته ښکاری خو دا یو هاف او دا بل هاف ته د انفارمیشن دی وړي دی او د یو د دی وړي انفارمیشن دا بیا مرج کوي د یو بل سره دی او دا غین یو پراپر یو خپل بهترین امیج جوړي تاته درکې چیرې داسې په داسې شکل کې دی ٹھیک شو نو دا غي د پار ریسپانسیبل زنګ سره دی اکسیپټل دی بل زنګ سره دی ټمپورل چې کوم دی د میموري جوړي خو کم پروسس چې د ساوند شوی دی مطلب کم ساوند چې راځي د غوږ نه دا غي انفارمیشن ته چې کم اواز راځي د هغه انفارمیشن چې کم دی دا غي نه میموري جوړول ابم په سریبرم کې جوړیږي کنه نو د سریبرم چې کم زنګ سره ټمپورل ریجن دی نو په دې ټمپورل ریجن کې به دا غي میموري جوړیږي او د ساوند پروسیسینګ بم کوي هغه کې فرق کول هغه میموري سٹور کول دا غي سره ریلیټډ انسان پیژندل دا ټول زنګ سره چې کم دی میموري جوړول د دغه د ساوند سره ریلیټډ صحیح ده د چا کار دی د ټمپورل کار دی وس راځمږه
کم چې د دې زنګ سره لیمبیک سیستم دی، کم چې زنګ سره په منځ کې ایسوا کارپس کلوزم باندې دی بل سره اټیچ ده، چې هغه زموږ سره اگزانس دی بندلز دي چې هغه د ریلې ده د یو هیمسفیر او د بل هیمسفیر په منځ کې. نو دلته کې زموږ سره چې په کم په دې ایریا کې د فور برین حصہ هغه ته لیمبیک سیستم مونږ وي. نو هغه لیمبیک سیستم کې یو دی زموږ سره تھیلمس. تھیلمس چې کوم دی سنسری انفارمیشن چې کوم دی ستا د وجود نه، که هغه ستا د سکن نه سنسری انفارمیشن راځي، ماشو چې چلې، پین دی، پریشر دی، ټچ دی، دا سیز نرم دی، دا سیز چې کوم دی دا سموث دی، رف دی، ګرم دی، یخ دی، دا ټول سنسری انفارمیشن چې کوم دی که هغه د سکن نه راځي، که هغه ته چې کوم دی د نور باډي پارټس نه، که څومره هم ستا باډي پارټس خو چې د هغې نه سنسری انفارمیشن راځي، که هغه ټیسټ دی که هر څه دی او برین ته ځي، نو دا تھیلمس نه دی دا تھیلمس په دې ایریا کې چې کوم زموږ سره دلته کې کمپارټ موجود دی، نو هغه تھیلمس چې کوم دی هغه د برین مختلف حصو له ورکوي د میموري دپاره سټور کوي. مطلب لکه فرض که دغه انفارمیشن چاله ورکول دي، سیریبرم له ورکول دي، بر حصې له ورکول دي، د هغې سره کنسرننګ میموري کتل دي. صحیح ده که نه؟ لکه فرض که تا ته د یو څیز چې کوم دی درد محسوس شو، پین محسوس شو، نو ته چې دا څه څیز دی، نو ستا خو دلته کې میموري سټور ده. صحیح ده؟ نو دی باید هغې ټولو سره ریلیټ کړي، مطلب انفارمیشن به راشي، دی به د ټولو سره ریلیټ کړي چې یار د کوم یو سره دی، دا څه څیز دی. د هغه ځای نه موټر نیورون ورته ووایي چې دا څیز دی، نو تی په خوله باندې ووایي هم او تا ته بالکل محسوس هم شي، تا ته د هغې امیج هم جوړ شي چې ښه دا خو دا څیز دی، که فرض که تا لیدلی هم نه. نو دغه شانتي دا ایریا زموږ سره ریلې ده. صحیح ده که نه؟ د دې سریبرم ته چې کوم دی ټول انفارمیشن په بره برین کې خورئ، په سریبرم کې خورئ. څوک دا تھیلمس چې کوم دی. خو یو خبره یاد ساتئ چې ګورئ کم چې الفیکشن دی د هغې دپاره الفیکټري بلب په دې ایریا کې دلته کې زموږ سره چې کم پارټ و هغه الفیکټري بلب. صحیح ده؟ هغه د الفیکشن دپاره ریسپانسیبل و. نو الفیکشن صرف د دې ځای سره ریلیټډ دی. یاد وساتئ چې څومره سنسري انفارمیشن دی ټول به زموږ سره تھیلمس ته راځي، بیا به په برین کې خورېږي. خو الفیکشن چې کوم دی اب ډایرکټ زموږ سره دی الفیکټري بلب ته راځي، ته به نه راځي. نو دا خبره به همیشه یاد ساتئ. بل زموږ سره دی هایپوتھیلمس. کم چې د تھیلمس نه لاندې کومه ایریا ده، دا ایریا خبره کوم فار ایگزامپل، نو دا ایریا چې کوم ده دا زموږ سره هایپوتھیلمس دی. هایپوتھیلمس هوموسټیسس مینټین ساتي. ستاسو پریویس چپټر چې کوم هوموسټیسس په هغې کې مونږ ویلو چې زموږ په باډي کې د واټر ریګولیشن کیږي، د آینز او د واټر بیلنس چې کوم دی هغه مینټین ساتلی کیږي. مطلب په ایکسټرنل انوایرمنټ کې چینج راځي خو انټرنل باډي چې کوم دی هغه ځان کانسټنټ ساتي. فار ایگزامپل بهر ګرمي ده او که یخني ده، خو ستا د باډي ټمپریچر 98.6 ډګري فارنهایټ یا 37 ډګري سیلسیس دی، او دا به همیشئ هم به په اوړي کې هم به په ژمي کې دغه ټمپریچر وي. بهر که ګرمي ده او که یخني ده، نو دا جسم به ځان دغه حالاتو نه بچ کوي، د دې ګرمۍ نه، د یخنۍ نه، او ځان به کانسټنټ ساتي. د عمل ته هوموسټیسس ویل کېږي. نو ستا چې د باډي څومره هوموسټیسس دی، که هغه د ټمپریچر ریګولیشن کول دي، ټمپریچر کانسټنټ ساتل دي، که ټمپریچر سیوا کول دي هغه هم د کار دی، که ټمپریچر ډاون کول دي هغه هم د کار دی، که دغه شانتې د واټر بیلنس ساتل دي هغه هم داسې. په بلډ کې د اکسیجن کنسنټریشن سیوا کېدل، کمیدل، د بلډ پی ایچ ښکته کېدل او بره کېدل، دا ټول زموږ سره دې څه کوي، سنس کوي. دغه شانتې لوږه راتلل. صحیح ده؟ مطلب ستا باډي ته د خوراک ضرورت دی، د انرژي ضرورت دی، نو د هغې تا ته د انرژي کمی راغی، هغه سنس کول او بیا تا باندې لوږه راوستل او تا ته دا محسوسول چې تو لاړ شه څه وخوره. صحیح ده که نه؟ کنې وجود دې خرابېږي. نو دغه لوږه د چا په کنټرول کې ده؟ د دې هایپوتھیلمس. دغه شانتې ستا ایموشنز دي، جذبات دي. صحیح ده که نه؟ مختلف قسمه جذبات دي، خوشحالي ده، غم دی، خفګان دی، مطلب ډېر شی هر قسم د سر چې کوم دی، یا غصه ده. صحیح ده که نه؟ یا چا چې کوم دی ریونج بدله اخلي، ډېرې خبرې په دې کې راځي. دغه شانتې ترسټ، تنده چې کومه ده، مطلب تا ته د اوبو کمی راغی، د واټر کمی راغی فرض که ستا په باډي کې که نه، نو د هغه سنس کې بیا تا ته چې کوم دی احساس فیلینګز راولي چې اوبه وڅښه، نو دا تنده راوستل چونکې دی هوموسټیسس کوي که نه. ما تاسو چې د واټر بیلنس ساتي په باډي کې، نو که اوس تا نه د واټر لاس شوی دی، خوله د نه ډېره زیاته تیل ده، نو دی به تا څه کوي، تږی کوي به دی چې اوبه وڅښه، ګورې دننه د اوبو مقدار کم شوی دی. بله خبره ده د دې هایپوتھیلمس ډېر زیات فنکشنز دي. دا هایپوتھیلمس چې کوم دی پیچیوټري ګلینډ هم کنټرول کوي، ریګولیټري هارمونز ریلیټ کوي. خو دا زمونږ په نیکسټ د دې چپټر چې کومه حصه ده کیمیکل کوارډینیشن، په هغې کې به دا مونږ وایو، هلته به په ډیټیل سره وایو د دې فنکشن. هلته به هایپوتھیلمس ډېر زیات نور هم تاسو ته واضح شي.
بل زنګ سره د امیګډلا چې کوم دی د فیر شو میموري شو ولا ایموشنز زیات تر چونکه هایپوتیلمس مو خو لکه د امیګډلا زیات تر بیا ایموشنز کنټرول کوي صحیح ده کنه مطلب د چانه بدلا اخلي ریونج اخلي غوسه مسرات لل شو یا چې کوم دی ته د اوسیز میموري جوړي او یره د اوسیز نستا یره کېدل خوف راتلل مطلب مونږ یو قسم له حالات په مونږ باندې راځي سچويشن راځي او هغه سچويشنز ته مونږ تیار نه زمونږ باډي وته ریډي نه نو پتا باندې د خوف یو قسم له کیفیت راوستل تیارول ستا هارت بیټ فاست کېدل ستا وجود یې خېدل وختو ودرېدل په انسان باندې د ټول ایموشنز کنټرول کوي زمونږ سره د امیګډلا دغه شانتي دی زموږ سره هیپوکامپس چې کوم دی دا ریسپانسیبل دی د څه لپاره د لرنینګ لپاره ته یو څه زیاده صحیح ده کنه ته چې یو څه زیاده د یادول لپاره بهترین طریقه ده چې تی اول وینې صحیح ده کنه واورې بیا چې کوم دی هغه د ځان سره ریوایز کې په خپل وي او ویلي کې نو ستا ډېره سترانګ میموري جوړه شي ډېر شي سایناپسس ډیولپ شي د بیا ستانه نه یار کېږي او بیا یو ځل ریوایزم کې نو دا چرته هم ستانه بیا نه یار کېږي صحیح ده دغه شانتي میموري جوړول چې کوم دی هغه زموږ سره د هیپوکامپس کار دی صحیح ده لرنینګ یو څیز چې کوم دی یادول دي زده کول دي صحیح ده کنه او شارټ ټرم میموري لانګ ټرم میموري ته کنورټ کول دي ګوره زمونږ ځینې میموري داسې چې یاره فار د ټایم بینګ مونږ یو څیز چې کوم دی وینو زده کو صحیح ده کنه خو بیا هغه څیز زمونږ نه هیر شي اوس ځینې څیزونه زمونږ سره ضروري مونږ یو پیر وینو هغه مونږ بیا په ذهن کې دوباره ریوایز کو چې دا ډېر اهم دی مونږ دا احساس ځان ته ورکو مطلب چې کوم دی مونږ سوچ دا کو چې دا څیز اهم دی چرته یې رانه نشي ګوري صحیح ده کنه نو هغه بیا چل کول دي هغه بیا لانګ ټرم میموري ته کنورټ کول دي نو د شارټ ټرم میموري چې کوم دی دا هیپوکامپس دا لانګ ټرم میموري ته کنورټ کوي چې هغه فور لانګ ټایم چې کوم دی زمونږ په برین کې سټوري راځو مونږه میډ برین طرف ته لکشانتي میټاو شوی دی میډ برین زنګ سره د برین دایسه ده کم چې زه د بلیک کوما دا زنګ سره د برین کوم ایسه ته مونږ سوایو میډ برین وته وایو سو میډ برین چې کوم دی کنټرول باډي موومنټ دی ګوره ډېر شي فنکشنز کوي اصل کې خو دی د فور برین او د هاینډ برین په منځ کې ریلی ده انفارمیشن چې کوم دی د فور برین او د هاینډ برین په منځ کې چې دی هغه دی څه کوي شیر کوي صحیح ده خو د دو نور هم فنکشن دي زموږ سره لایک باډي موومنټ ته چې کوم دی موومنټ کې ستا وجود مطلب په کومه طریقه باندې موومنټ کوي دغه شانتي هیرینګ اوریدل هغه هم چې کوم دی انفارمیشن د تزي دغه شانتي د لیدلو انفارمیشن تاسو ګوره اول دلته کې راځي بیا اکسیپټل تزي دغه شانتي زموږ سره آی موومنټ د سترګې چې کله موږ موومنټ کوو یو طرف ته ګورو بل طرف ته ګورو څومره په طریقه باندې دوه سترګې دوه چې کوم دی ګاټي په یو سمت کې تاویږي بیا بل طرف تاویږي بره تاویږي ښکته تاویږي دا غي موومنټ چې کوم دی هغه دی کنټرول کوي بل زنګ سره چې کوم دی دا ولنټري فنکشنز تا چې څومره فنکشنز چې هغه ستا په اختیار کې دي زه خبرې کوم زما په اختیار کې دي نه کوم بس چپ صحیح ده دا مارکر راخلم په دې لیکل کوم زما په اختیار کې دي نه کوم بس واپس سکیلیټل مسل دي زما په اختیار کې دي چرته زما واپس راځم ودرېږم کېنم پاسم منډه وامه دا ټول زما په اختیار کې دا زما فنکشنز دي او دا ټول فنکشنز څوک کنټرول کوي دا زموږ سره څوک میډ برین کنټرول کوي راځو اوس مونږه هاینډ برین ته تھرد او لاست پارت چې کوم دی هاینډ برین کې زموږ سره 5 دی میډل اوبلانګیټا او سیریبیلم دی یو دا ایریا ده چې دې ایریا ته ویلې کېږي پانس سو ته ویلې کېږي پانس او دا زموږ سره څه شی دی میډولا اوبلانګیټا دی صحیح ده د هغې نه لاندې خو بیا زموږ سره جو سپاینل کارډ شروع شو دا ایریا زموږ سره د سپاینل کارډ ده صحیح ده خو او بل زموږ سره څه شی دی دا سیریبیلم دی دا ایریا کم چې زموږ سره دا پاتې شوله چوټا دماغ لیټل برین د دې سټرکچر ډېر زیات فولډډ دی ډېر زیاته سرفیس ایریا پرووایډ کوي په دې کې ډېر زیات نیورونز دي صحیح ده او د دې ډېر غټ فنکشن دی راځو مونږ پانس طرف ته راځو پانس چې کوم دی سنسري انالیسس کوي څومره چې سنسري انفارمیشن زیات تر راځي باډي ته ځي مطلب نو په دې روټ باندې به ځي د سپاینل کارډ نه بره نو پانس چې کوم دی د هغې انالیسس کوي د هغې سنسري انفارمیشنز کوم چې ستا وجود ته برین ته به مخکې به راځي د هغې انالیسس کوي د ایر نه انفارمیشن ډایرکټ راځي پانس ته د ایر نه هم چې کوم دی انفارمیشن پانس ته راځي سلیپ اینڈ کانشس لیول ستا کانشس لیول ته څومره ایښې څومره اکټیو یې څومره چې کوم دی بعضې نیم خلک یې هغه وده غونتی صحیح ده که نه یا تعالی چې کوم دی مطلب لکه تا څه چل دی هغه
غنودګي غونته راتلل په انسان باندې یا چې کوم دی هغه یو قسم لا کانشس نه انسان لکه ناسي خو په خپل سراونډینګ باندې پوهیږي نه نو دغه ستا کانشس لیول چې کوم دی تا له خوب راوستل شو لکه سلیپ او اویکننګ چې کوم دی کنه مطلب لکه چې خلک اود کیږي جو بیا چې کوم دی هر څه تی دغه کیږي کنه مطلب خوشا په سراونډینګ باندې بیا نه پوي کنه دی ودي خلک دنیا خبرو کوي چې را پاسي خلک وایي چې لکه څوک راغلی پته وتم نه صحیح ده کنه خلکو دنیا خبرې کړي په هغه بس هم خلک خبرې وکړي کوم چې ودی چې را پاسې خلکو بیا زر زر خبرو ټوخې مخې وکړي هلکه خبرې بسې مه کوه چې را پاسې ښه صحیح ده حالانکه غوږونه خو یې کوله ولې په غوږونو کې څه ورکړي خو نه مالوچ خو نه ورکړي خو چونکې دی ستا د برین هغه لیول مینټین ساتي چې دی به څومره اکټیو وي نو چې کله ته اوده کېږې نو دی به ستا برین ته چې کوم دی انفارمیشن کم لیږي چې یاره ستا برین چې کوم دی هغه لږ شانتي مطلب آرام طرف ته لاړ شي ریسټ طرف ته لاړ شي صحیح ده کنه نو دغه زنګ سره سوک کنټرول کوي پانس چې کوم دی دغه شانتي زنګ سره میډل اوبلانګیټا ده میډل اوبلانګیټا ډیر بهترین او ډیر زیات فنکشن دی صحیح ده لکه فار ایگزامپل هارت ریټ فار ایگزامپل زه دلته کې خبر وکم چې دا فرض کا هارت دی صحیح ده څه شی دی هارت دی صحیح ده اوس د دې هارت چې کوم دی مونږ وایو چې د دې هارت داسې زنګ سره د 4 چمبرز دي ټیک شو کنه د دې هارت د پاسه دلته کې نیورون لګیدلی داسې صحیح ده کنه او هغه ډایرک راغلی دی او د کوم ځای سره د میډولا اوبلانګیټا سره کنیکټ دي چې یو زنګ سره سمپاتیټک دی او یو پیراسمپاتیټک دی صحیح ده نو که فرض کستا وجود ته زیاته انرژي پکار ده صحیح ده کنه او د اکسیجن لیول ډاون شو زیاته انرژي پکار ده ایروبیک ریسپیریشن کیږي صحیح ده کنه او ډیر زیات اکسیجن یوټیلایز شو نو ستاسو د بلډ پی ایچ ډاون کیږي نو دا غي انالیسس هایپوتالاموس کو بیا چې کوم دی د میډل اوبلانګیټا ته وی چیرته د هارت ریټ انکریز کا نو ستاسو سمپاتیټک نرو چې کوم دی اغا هارت ته وی چې تاسو چلو کا هارت ریټ چې کوم دی اغا انکریز کا نو ستاسو هارت ریټ چې کوم دی اغا الیویټ شي بیا تراله په آرام سره چې کوم دی پکټ کې سم لاستلې او ایکسرسایز د ختم کو نو اوس بیا هم دا برین چې کوم دی پیراسمپاتیټک نروس سیستم د هارت ته امپلسز را لېږي چې تاسو کو خپل لیول چې کوم دی هارت ریټ واپس ډاون کا اوس ضرورت نشته د زیات انرژي صحیح ده کنه نو دا سوک کنټرول کوي دا میډل اوبلانګیټا کنټرول کوي دغه شانتي ستا بریثینګ دی نو ولې چې ته منډه وهې نو ته اکسیجن هم ډیر پکار دی یوازې خوراک خو ډیر نه دی پکار یوازې ګلوکوز خو نه دی پکار چې د ګلوکوز بریک ډاون دی وشي د دغه ګلوکوز د بریک ډاون لپاره څه پکار دی چې ډیر زیات اکسیجن ته هم پرووایډ شي نو اکسیجن به څوک پرووایډ کوي لنګز به پرووایډ کوي لنګز به په کومه طریقه باندې پرووایډ کوي دی به چې کوم ته بس زر زر اخلي چې ډیر اکسیجن د بلډ ته میلاو شي صحیح ده بلډ خو به وړي نو هارت ریټ انکریز کېدل خو دی خو د هغې سره چې کوم دی بریثینګ ریټ انکریز کېدل هم ضروري دي او دغه بریثینګ ریټ واپس چې کوم دی ډاون کول هم کو فرض کو ضرورت نشته دی دغه شانتي ستا سنیزینګ دی چینک نه مطلب سو هارمفول سیز دی هغه ستا ایروي ته دننه شو صحیح ده کنه او د هغې ته برین ته پته ولګېدل مطلب احساس شو د جسم سره ټچ کېږي او پته لګي چې هارمفول دی ډایرکټ پته باندې داسې کنډیشن چې په جمع سره ډیر شي هوا چې کوم دی کوم ستا انسپایریټري ریزرو والیوم متوي صحیح ده هغه مطلب هغه زیات ایر په تیزۍ سره باندې راایستلو چې څه په د ایروي کې دننه نښتي دي چې هغه د هغې هوا سره بهر ته راوځي دغه سنیزینګ په انسان باندې راوستل او دغه شانتې ډایجیشن کېدل مطلب تا خوراک کړی دی دننه ډایجیشن شروع دی معده کې هغې د هغې ته پته نشته دی یوازې دغه هم نه بلکې کم تا چې خوراک کړی دی او دغه خوراک ستا په د اساپیګس کې داسې روان دی او دا کم خوراک چې روان دی دې ته مونږ وایو بولس ورته وایو څه ورته وایو بولس ورته وایو دا نوڼی د تې تیرې د دې نوڼی د پاسه دا مسل دی د دې اساپیګس دا مسلز کنټریکټ کیږي او دا مسلز ورته ریلیکس کیږي دا لاندې صحیح ده که نه نو په دې شکل کې لکه داسې دې ته پیرسټالسیس وایي نو په دې شکل کې دا خوراک ښکته بوتلل معدې ته راوستل دا سویلوینګ یا تو نوڼی چې کوم دی تا اوچقول او تی چې کوم دی دننه تیرې او د هغې دننه بیا لاندې تلل د هغې موټیلیټي کېدل نو دا ټول په کنټرول کې دي د چا د میډولا اوبلانګیټا ایون ستا په باډي کې د سرکولیشن کنټرول چې کوم دی هغه هم د په اختیار کې دی راځو مونږ خپل لاست پارټ چې کوم دی سیریبلم دی سیریبلم دا چوټا دماغ دلته په دې سټ کې موجود دی خو په دې غزار مور کو اکثر په دې کې سو غزار خو ډایرکټ وګورځي کې بیلانس خراب شي دومره خو به خلکو ته اندازه کېږي چې د دې د بیلنس سره څه کار شته نیغ داسې بالکل نیغ ولاړ انسان او چې په دې ځای غذا وخوري سیده راوغورځېږي صحیح ده که نه بیلنس یې خراب شي دغه شانتې دا سیریبلم د ستا بیلنس مینټین ساتي مطلب
ته ولاړې په یو خپه باندې ولاړې په دوانو خپو باندې ولاړې تا ځان بیلنس کړی دی په نري یوې خښتې والا یا دوه خښتو والا دیوال دی ته په هغې باندې روانې ځان دې بیلنس کړی دی ته د خپل باډي وزن چې کم دی یو طرف ته سیوا بل طرف ته کم دا بیلنس دا څوک کوي دا څوک کوي سیریبیلم دا یې څه چې کومه ده دی کنټرول کوي دغه شانتې پوسچر تاسو وګوره ځینې خلک یې داسې نیغ ولاړي ځینې خلک یې اوږی ښکته بل دنګی صحیح ده که نه بل داسې ولاړې څوک چا سټ کوږ داسې نیولي صحیح ده که نه چا دا سټ بلکل داسې نیغ نیولي صحیح ده چا داسې سینه رایستي صحیح ده چا ملا رایستي دا پوسچر دی د هر انسان څوک په یو وخت په باندې داسې ولاړي صحیح ده د هر انسان ډفرنټ سټایل دی د ودرېدو ډفرنټ پوسچر دی د انسان دغه پوسچر دی مینټین کوي امپلسز لیږي زه تاسو له یو سمپل اگزامپل درکمه لکه دې څنګه کنټرول کوي ته وایې چې یار دا خو کیدای شي چې سترګې کنټرول کوي ولې سترګې یې نه چې یاره دې طرف ته وزن زیات دی ته کم دی یا داسې که نه مطلب دې طرف ته شه هغه طرف ته شه مې زما فرض که سترګې پټې دي ګوره زه ته وګورم دې خوا کېده زما سترګې پټې دي که نه او زه لکه فرض که اوس کولاو دي زه داسې ورکوم داسې صحیح ده که نه خو ټیک ته خو که زه سترګې پټې کړم دا بیا هم زه داسې ورکولی شم که زه فرض که سترګې پټې کړم داسې کولی شم یا فار ایگزامپل دا دوه ګوتې دي زه یو بل له داسې راوړم اوور شوټ شوی په پیله ځل باندې خطا شو غلطي هم کیدی شي او دغه شانتې زه بیا په دوباره سترګې پټې خو یو بل لی داسې راوړم صحیح ده نو دا سیریبیلم چې دوی ته په کم اماونټ سره امپلسز لیږي دی رایټ هینډ ته دغه شانتې په هغې اماونټ کې دوی ته هم راولیږي کله غلط شي نو ما تاسو ته اوور شوټ شي خطا شي بیا دوباره ټرای وکړي هلکه اوس صحیح شو داسې صحیح ده نو دوی ته چې کم انفارمیشن رالیږي په څومره اماونټ کې هغه دوی ته په دې اماونټ کې راولیږي دی چې په کم هایټ دی دوی له هم کوشش کوي چې هغه هایټ ورکړي په دې کې چې کم مسلز کنټریکټ دي په دې کې چې کم ریلیکس دي د هغې ټول انفارمیشن دته ځي که نه نو د دې لاس هغه هم هغه شانتې په هغې لیول کې لکه دا لاس ښکته دی دا داسې نیولی د دا لاس داسې ورته راوړي بالکل دغه په شانتې په یو سمت کې کوي داسې صحیح ده که نه سترګې پټې دي خو بیا هم کوي صحیح ده نو دا سیریبیلم دا انفارمیشن په ایکول اماونټ کې په دواړو سایډ کې کنټرول ډسټریبیوټ کوي صحیح ده که نه دغه شانتي بیا زموږ سره د پوسچر نه علاوه کوارډینیشن اف مومنټ دی مطلب یو انسان مومنټ کوي او په مومنټ کې کوارډینیشن ګوره ډېر ضروري دی مطلب تا یو خپه اوچته کړله لکه یو خپه دې کېښودلو نو بله به اوچتې اوس چې تا یو خپه ایښودې نه ده او بله اوچتې نو راغورځېږې به نو ګوره دا کوارډینیشن پکار دی چې یو ښکته کېښودلې شوه بله اوچته شوله بیا بله کېښودلې شوه بله اوچته شوله دا کوارډینیشن دی یا یو انسان روان دی چې ګسه خپه مخکې شوله د ګسې خپې سره ښی لاس مخکې شو بیا ښی خپه مخکې کېږي د هغې سر چې کوم دی څه چل کېږي د ښی لاس شاته راځي او ګس لاسو سر مخکې کېږي دغه شانتې د ګسې خپې سره ښی لاس او د ښی سر داسې خلک داسې روانې صحیح ده نو دا کوارډینیشن دی که نه د دې باډي د خپو د لاسونو په خپل منځ کې کوارډینیشن دی صحیح ده نو ستا په مومنټ کې کوارډینیشن دغه شانتې که ته سټپ کې لکه فرض که پریډ کوي خلکو آرمی والا تاسو وګورئ څومره ډېر شي کسان یو بل سره په کوارډینیشن باندې رواني په ربط سره رواني داسې صحیح ده دا ډانسرز چې کوم دي د ځینو خلکو مومنټ ډېر زیات چې کوم دی کویک او ډېر زیات اکوریټ ډېر پرفیکټ دي نو هغوی چې کله ډانس کوي نو پته لګي چې یاره مطلب هغوی بالکل د باډي پارټس داسې مومنټ کوي حیران به شي ورته یا ایون د کراټې کوي داسې صحیح ده که نه نو هغوی چې کله مومنټ کوي څومره خوند کوي لکه تاسو هغوی ته ګورئ که نه په څومره خندا سر د خپې مومنټ او د لاس مومنټ او د لاسو پوزیشن څه پکار دی د خپې پوزیشن څه پکار دی نو دا کوارډینیشن اف مومنټ د مومنټ کوارډینیشن دی نو دا څوک کنټرول کوي سیریبیلم چوټه دماغ ورته هسې وایي نور کارونه ډېر زیات دي ګورئ صحیح ده دا زموږ سره څه ناڅه د برین فنکشن زه به ووایم چې بلکې 10% هم موږ نه دي ویلي صحیح ده که نه برین یو ډېر کمپلیکیټډ سټرکچر دی او د دې ډېر کمپلیکیټډ فنکشنز دي صحیح ده په دې کې نیورو ټرانسمیټرز دي هغه ډسکس کول پکار دي نیورو ټرانسمیټر د هر یو ایموشن دپاره جدا جدا نیورو ټرانسمیټر دي په هر سچویشن کې ډفرنٹ کایند اف نیورو ټرانسمیټر ریلیز کیږي ډېر کمپلیکیټډ او ډېر زیات دې کې ډیټیل دی خو چې څومره هم کلاسونه مخکې ځي مخ په وړاندې باندې ځي نو دا به تاسو نور هم بیا په ډیټیل سره زده کوئ د دې لیول د لسم د لیوله پورې هم دا خبرې چې کوم دی د ښه کافي وي کمې چې موږ وکړلې دغه زموږ سره د برین فنکشن دوباره مې ورسره لږ شانتې سټرکچر راکړو د دې مقصد دپاره چې تاسو دا فنکشن واضح شي صحیح ده که نه او څه ناڅه موږ د هغې چې کوم دی فنکشن ووایي امید لرم چې تاسو به انشاءالله زده کړي او زموږ نیکسټ ټاپک واپس پینل کارډ باندې نننی ټاپک ختم شو تھینک یو الله حافظ